أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान द्रेम सिपारा 28 नंबर आयात। बेनमक के आयात मुबारक के दा खबर जिक्र शुला कि हुकूमत और सल्तनत द अल्लाह पर इख्तियार के लिए इज्जत वर्कवल द अल्लाह इख्तियार की दी, जिल्लत वर्कवल द अल्लाह इख्तियार की दी। कि पदे खबर चा यकीन हुई न अगला मुनासिब नदी कि खपल इस्लामी ऋण सर रोरवली पदे इक्तिफा न कई और द अल्लाह द दुश्मनानो सरा दज़्र मीना और मोहब्बत को साथी। द अल्लाह दुश्मनान और द अल्लाह द रसूल दुश्मनान द मोमिन दोस्तान निश जोड़े रही। न काफिरान द अल्लाह दुश्मनान ली, न पैगंबर अलैहिस्सलाम दुश्मनान ली, न द मोमिनान दुश्मनान ली, न द द्वी सर दोस्ती द ज़्र मुनासिब न रहा। दा मज़मून द कुरान पाक पर नूरो आयातों के पर मुख्तलिफ उन्वानात सरा हम जिक्र शुरू। सूरत मुम्तहिना के अल्लाह पाक फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालो ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मनी से तासु जमा दुश्मन और तासु दुश्मन पतो सेबान ले। तुल्क़ून इलैहिम बिलमवद्दा, तासु अभी तक दोस्ते पैगाम ले गए मले गए होता। जा आखिर के अल्लाह फरमाई वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। क्या चिदे काफिरानो सर दोस्ती उकड़ा फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, न दे दने गिलारे न गुमराह शो। बल्दे अल्लाह फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया। हे ईमान वालो तासु यहूद और नसवारा पर दोस्ते बानी मनी से दी सर दोस्ती मकवे। बाज़ुहुम औलिया ओ बाज़िन, दबी बाज़ी द बाज़ सर दोस्तान ली। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, चाची दबी सर दोस्ती खनागा बंदगी दली नवी। सूरत मुजादला के अल्लाह फरमाई ला तजिद कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु
تبا نمومی یو قوم چی ایمان روڑی پا اللہ پاک باندے و پرز دا آخرت باندے چی اغوی با محبت کئی دا اغا چاسا چی اغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالف وی ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اگر کاغی پلار می کوي یا زامن وی یا رون وی یا قام قبیل وی دا مضمون دیرو آیاتونو کې چرته اجمالا ذکر دی چرته تفصیلا په دې آیاتونو کې د مسلمان د غیر مسلم سره د زړه مینه محبت او دوستی منع کړی شوی دي پورا حقیقت حال نا خبره غیر مسلم دا هغه په زړه کې دا شبه راځي چې د دې مسلمانانو په مذهب کې خو د غیر مسلم لپاره هیڅ قسم رواداری او تعلق او اخلاق و گنجائش نشته بل رخته د دې په مقابله کې د قرآن د آیاتونو نه د پیغمبر علیه السلام د ارشاداتو نه او د خلفای راشدین او د نورو صحابه کرامو د عمل نه د غیر مسلم سره احسان او سلوک همدردی او خیرخواهی احکام داسې واقعات راغلي دي چې د هغې مثال ټوله دنیا کې بل قوم کې انشته دی نه نو سرسري نظر باندې که څوک وګوري نو د قرآن او د سنت د احکام و ارشاداتو کې یو بل سره تعارض معلومیږي خو دا د سرسري نظر نتیجه وي چې تحقیق وکړی شي نو داسې نه ده د یو دوو کسانو یا د یو دوو جماعتونو په منځ کې د تعلقاتو مختلف درجات دي یو درجه د زړه مینه محبت ته قلبي موالات مودت او محبت نو دا صرف د مؤمن سره پکار دی د زړه مینه محبت د مؤمنانو سره پکار دی نو د مؤمن د غیر مؤمن سره دغه تعلق د زړه مینه محبت قطعا جایز نه دی دویمه درجه مواسات ورته وایي د دې معنا همدردي خیرخواهي نفرسانی نو کم کافر چې د مسلمان سره په جنگ دی چې دغه کافرو ته حربي ویلی شي نو د دغه حربي کافر سره دا مواسات جایز نه دی همدردي خیرخواهي نفرسانی جایز نه ده او د نور قسمه کافرو سره جایز ده نورو کافرو سره همدردي خیرخواهي نفرسانی جائز ده سورت ممتحنہ کے اتم آیات کے تفصیل سر اللہ بیان کی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم لا ينهاكم الله اللہ تاسن من کئی عن الذين رأغ خلقنا لم يقاتلوكم في الدين جاگوی جنہ کی تاسو سر پا دین کی ولم يخرجوكم من دياركم و تاسو دا وطنون استلنے نو اللہ نمن کی ان تبروهم و تقسطوا الیہم کہ تاسو داگوی سر احسانو کے و داگوی سر انصافو کے دین لخدے نمن کی نو حربی کافر سرا همدردی خیرخواهی نفرسانی جائز نرا نور کافر سرا جائز
درېمه درجه مدارات دي. د مداراتو مطلب دا دی چې ظاهري خوش اخلاقي او دوستانه تعلق د تمام غیر مسلمو سره جایز دی چې د دې نه مقصد هغوی ته دیني نفع رسول وي یا دغه کافر تا سره میلمه دی نو ظاهري خوش اخلاقي ورسره کولی شي یا د هغه د شر نه او د ضرر نه پې ځان بچ کې نو ظاهري جیجان خوش اخلاقي ورسره کولی شي الا ان تتقوا منهم تقاه. د صورت آل عمران دی آیات کې د دې دغه مطلب دی مدارات ته نه مراد دی یعنی د کافرو سره موالات د زړه مینه محبت خو جایز نه دی مګر داسې حالاتو کې چې ته ترې ځان بچ کې نو مدارات جایز دي. څلورمه درجه معاملات دي یعنی د کافرو سره تجارت کول د هغوی سره ملازمت کول د هغوی په کارخانو کې کار کول دا تمام غیر مسلمو سره جایز دي خو په دې شرط چې دې معاملاتو کې مسلمان ته نقصان نه رسي. د پیغمبر علیه السلام د خلفای راشدین او د نورو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغوی تعامل په دې باندې شاهد دی. فقهاو په دې وجه باندې د حربي کافر باندې وسله خرڅول منع کړي دي چې په دې مسلمان ته نقصان رسي. باقي تجارتونه ورسره جایز دي. هغه د ځان سره ملازم کول یا ته د هغه سره ملازم کېدل د هغوی په کارخانو په ادارو کې ملازمت کول جایز دي خو شرط پکې دا دی چې مسلمان ته دې پکې نقصان نه وي. د دې تفصیل نه معلومیږي چې د زړه مینه محبت او دوستي د کافر سره په هیڅ حال کې جایز نه ده او احسان همدردي نفرساني د حربي کافر نه غیر د نورو کافرو سره جایز دي. دارنګ خوش اخلاقي او دوستانه تعلق ټولو سره جایز دي چې د دې مقصد د هغه میلمستیا وي یا هغه ته اسلامي معلومات د کافر ته رسول وي دیني فایده ورته رسول وي. پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دی دنیا ته تشریف راوړی دی. د غیر مسلمو سره احسان همدردي خوش اخلاقي داسې کړی ده چې ټوله دنیا کې د هغې مثال نشته. مکه مکرمه کې کافرانو پیغمبر علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسولی دي د وطن نه ایستلی دی خو چې کله د مکې مکرمې په خلکو قات راغی او دوی پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړ نو پیغمبر علیه السلام دعا ورته کړې ده او خپل یې ورسره امداد کړی دی. او چې کله مکه مکرمه فتح شوله نو د مکې مکرمې کافرانو باندې لړزانو چې اوس به راسره څه کوي. دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام فرمایل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو یو کس باندې نن هیڅ ملامتیا نشته معاف کړي دي ملامته کړي هم نه دي. غیر مسلم جنگي قیدیان چې د مسلمانانو لاس کې به راغلل نو هغوی به ورسره داسې سلوک کو لکه خپلو بچو سره چې څوک څنګه سلوک کوي. او پیغمبر علیه السلام به ورته خیرې هم نه کولې. بنو ثقیف قبیلې یو وفد راغی چې لا مسلمانان نو نو پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې ځان سره ایثار کړ چې دا د مسلمانانو لپاره د ټولو نه زیات د عزت مقام دی. فاروق اعظم
عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه به د غیر مسلم محتاج خلکو د پاره بیت المال نه وظیفه هم مقرروله. نو دې تفصیل نه معلومیږي چې د غیر مسلمو د پاره په اسلام کې څومره رواداري ده، څومره ښه سلوک دی. نو اسلامی تعلیمات که مسلمانانو کتلی وي او که کافرو کتلی نو دا شک شبه پکې ختمه شوله چې د مسلمان په دې ذهن کې د ده په دې مذهب کې د کافر دپاره بلکل د خوش اخلاقي نشته، رواداري نشته. نه رواداري پکې شته، خوش اخلاقي پکې شته. اوس یو خبره پاتې شوله چې دا د زړه مینه محبت د کافر سره الله ولې منې کړې وې. د کافر سره په هیڅ حال کې هم د مسلمان د زړه مینه محبت جایز نه دی. په دې کې حکمت دا دی چې د اسلام په نظر کې په دې دنیا کې د انسان وجود د عامو ځناورو په شان یا د ځنګل د ونو بوټو په شان نه دی چې پیدا شو غټ شو فنا شو، بلکې د انسان زندگی په دې جهان کې د یو خاص مقصد دپاره ده. نو د انسان د زندګۍ تمام اوقات، تمام افعال، خوړل، سکل، کېناستل، پاڅېدل، ویده کېدل، ویښېدل، ژوند، مرګ، ټول د دقې مقصد نه ګیر چاپېره به چورلي را چورلي. نو تر کومې چې دا تمام چیزونه د دغه مقصد مطابق وي نو ټول کارونه به درست وي، او که د دغه مقصد نه مخالف شي نو ټول هر څه د بې ځایه شي. اوس دغه مقصد د انسان د زندګۍ څه شی دی؟ د هر چا خپل مقصدونه وي. یو زمیندار چې خر ساتي یا غویی ساتي نو څه مقصد وي؟ کار پې کوي، په دې خر بار وړي، په دې غوی بار وړي، یوې پې کوي، بل څه مقصد پرې نه دی. داسې نه چې بس ښکلې ښکلې خوراکونو دپاره یې خر هم اخیستې وي، غوی هم اخیستې وي، خوراکونو له کار له اخیستې وي. خر غوایه خاون ساتي د بار دپاره، نه چې خر څوک کېنوي په تخ بالا او ته بنده یې خدای پیدا کړې بندګۍ له، نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا. خوراکونو له نه پیدا کړې، عبادت له پیدا کړې. زندگی از بهر ذکر و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی. زندگی د انسان خود ذکر د پاره ده، بندگی و عبادت د پاره ده، او بے عبادت زندگی خود شرمندگی ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمائی پیرے و بنی آدم دې مې خپل عبادت نه پیدا کړی. نو د انسان د زندګۍ مقصد صرف د الله بندگی. دغه مقصد قرآن په داس انداز بیانوي: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام: ان صلاتی و نسکی، بے شک زما منز و زما قربانی، ومحیای و مماتی، زما زندگی و زما مرگ للہ رب العالمین. خاص دا اللہ پاک دا پارا دی چی دا تمام مخلوقات و پالون کرے. چی دا انسان دا زندگی مقصد دا رب العالمین طاعت و عبادت شو. نو دا دنیا تمام کاروبار، ریاست تے او که سیاست تے، دا کور خبری دی او که دا ملک او دا وطن خبری دی، دا طول دا دے تابع دی. نو کم انسان چې د دې مقصد مخالف دی هغه انسان د ټولو نه لوی دشمن دی، او په دې دشمنۍ کې شیطان د ټولو نه نمبر وړی دی. نو الله فرمایي: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بېشک شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی، نو په دشمنۍ ونیسئ. نو دقه شانتې چې کم خلک شیطاني
وسوسو تابعداري کوي د پیغمبرانو په ذریعه راغلي احکام خداوندي د هغې مخالف وي نو د داسې کس سره د زړه مینه محبت او دوستي کول جایز نه دي حدیث مبارک کې راغلی من احب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه چا چې الله د رضا دپاره دوستي وکړه او د الله د رضا دپاره یې دشمني وکړله که دوستي کوي نو هم د الله د رضا دپاره که دشمني کوي هم د الله د رضا دپاره فقد استكمل ایمانه پس بېشک دې بنده خپل ایمان مکمل که نو معلومه شوه چې د ایمان تکمیل به هغه وخت کېږي چې انسان خپل محبت او دوستي او دغه رنګه نفرت او دشمني د الله تابع شي نو د مؤمن قلبي موالات او مودت د الله د رضا لپاره به وي د الله د حکم تابع وي نو د کافر سره ستا دوستي ځکه نه کېږي چې کافر د الله دشمن دی د رسول الله دشمن دی او ته د الله او د رسول دوست دی نو هم الله سره دوستي کې هم د الله د دشمن سره دوستي کې نو دواړه کېدلی نه شي یو کېدلی شي دواړه کېدلی نه شي د دنیا مینه محبت په یو خاص اندازه کې کوه او دومره انداز کې د دنیا مینه محبت مه کوه چې ته پکې کافر او مؤمن نه پېژنې خو هر چا سره دوستي کې چې دنیا پې حاصله کړم د کافر سره اشنایي دې لکې چې دنیا حاصله شي هم خدا خواهی و هم دنیای دون این خیال است و گمان است و جنون لا خیال دی یو ګمان دی لیونتوب دی دواړه نشي کېدی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی نیسی مومنان کافرانو لرا پا دوستے باندے من دون المؤمنین بغیر دا مومنانونا ومن يفعل ذلك اغا چاچ دا کارو کو دا کافر سرے دوستی اکللا فلیس من اللہ فی شیئن نو ندی دے پا محبت دا اللہ کی پا حشی باندے ہم دا اللہ پا دوستے کی دا دہس تعلق نشتا الا ان تتقو منہم تقاہ مگر کتاسو دے کافر نزان بچ کوئے پا بچالی سرا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ یری تاسو لرا دخپل زاننا اللہ نہ او یرے گا دا کافر نہ میرے گا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ خاص اللہ پاکتا المصیر واپس کے دل ساس دی قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله فضل کے کپٹ مینا محبت دا کافر سر ساتے نو دا زر دا حال دا گوری اللہ تا معلوم دے نو دا زر مینا محبت اللہ سر ساتا مومنانو سر ساتا سش زبانی انکار بانے دے کار کی گنا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان تخفوا کچر تاسو پٹوے ما اغسو فی صدورکم چستاسو پزرنو کرے او تبدو ہو یا اخکار کوے یعلمه اللہ اللہ تا علم دے داغے ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض اللہ تا علم دے داغے سو فی السماوات چی اسماننو کری وما فی الارض او اغسو چی پزمک کری واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یوم تجد کل نفس
فکم ورځ چې مومي به بیا هر یو نفس ما هغه څه عملت چې عمل یې کړی دی من خیر د نیکۍ نه محضره حاضر هر یو نفس چې څومره نیکي کړې ده قیامت کې به مخې ته حاضر وي وما عملت من سوء او هغه عمل چې بد یې کړی دی هغه به مخې ته حاضر وي تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا دا نفس به آرزو کوي محبوب بګڼي لو ان بینها و بینه کاش چې په مابین د دې نفس او د دې بد عمل کې امدا بعیدا ډېره زیاته فاصله وي ویحذرکم الله نفسه الله یری تاسو د خپل ځان نه الله نه ویریږئ والله رؤوف بالعباد الله پاک مهربان دی په خپلو بندیانو باندې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د پیغمبر علیہ السلام سره محبت کول دا معیار دی د الله د محبت کم خلق چې وایي زما د الله سره محبت دی نو دا محبت دا یو پټ چیز دی د چا سره محبت دی لږ دی او که ډېر دی نو دا حالات او معاملات د علامو نه معلومیږي په زړه کې د مینه محبت شته او که نشته چې شته نو لږ دی که ډېر دی نو د دې زړه مثال د ترماس دی ترماس کې دننه څه دي نو موږ ته څه پته لګي چې تش دی که چای پکې ده چای پکې وي اوبه پکې وي پته نه لګي خو چې په پیالې کې ترې راواړې نو بس پته به ولګېږي یعنې د زړه حال دا به په دې اندامونو معلومېږي په دې خولې به معلومېږي په اندامونو حالات د پټو زړونو د گفتاره معلومېږي نو ښکلې خبرې د شریعت مطابق کوه نو ستا زړه کې ښکلې خبرې دي ستا په لاسو خپو باندې ستا په اندامونو باندې چې کوم عمل ښکاره کېږي نو دا دې د زړه عکاسي کوي نو د زړه مینه محبت د اندامونو نه به معلوم شي اوس کم خلک چې وایي چې زمونږ د الله سره محبت دی نو الله فرمایي قل او فرمایي پیغمبر علیه السلام دې خلکو ته ووایه ان کنتم تحبون الله که چېرې تاسو محبت کوئ د الله سره تاسو خیال دی چې موږ د الله سره محبت کوو او بیا د دې محبت په وجه دام غواړئ چې الله دې زما سره محبت وکړي نو د دې مقصد حاصلولو په طریقه کې فاتبعوني زما تابعداري وکړئ پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي دې خلکو ته وایي چې ستا تابعداري وکړي فاتبعوني زما اتباع وکړئ ځکه چې الله د دې مقصد حاصلولو د تعلیم دپاره پیغمبر علیه السلام را لېږلی دی نو د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه نو د الله د محبت چل به درته وښیي فاتبعوني نو زما تابعداري وکړئ یحببکم الله الله به در سره محبت وکړي ویغفر لکم ذنوبکم الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي والله غفور رحیم الله پاک بخونکی او مهربان دی نو د الله د محبت دپاره یو معیار پکار دی یو کسوټي پکار ده یو پیمانه پکار ده چې د محبت دعوه کوونکي د خپلو حالاتو معاملاتو اندازه په هغې ولګوي چې ده کې د محبت علامې او نښې شته او که نشته چې د هغې نه معلومه شي چې دی د الله د محبت په دعوه کې صادق دی او که دروغجن دی
نو د سورت آل عمران په دې آیات کې د محبت دعویدارو ته د محبوبیت آرزومندو ته الله د محبت یو معیار ښوولی چې کوم انسان د خپل مالک حقیقي د الله د محبت دعوه کوي نو هغه د خپله دعوا د اتباع محمدي په کسوټۍ وګوري چې کره دی که کوټه دی نو کوم انسان چې په خپله دې دعوه کې ډېر صادق او رښتینی وي هغه مره به د پیغمبر علیه السلام ډېر تابعدار وي د پیغمبر علیه السلام د ژوند سنت طریقې به د خپلې لارې مشال جوړوي او څوک چې د محبت په دعوه کې کمزوري وي هغه مره به هغه د سنتو په اتباع کې کمزوري وي که څوک بلکل د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع نه کوي نو هغه به د الله د محبت په دعوه کې دروغجن وي ځکه چې د الله محبت د پیغمبر علیه السلام د طاعت تابعدارۍ نه بغیر قابل اعتماد شی نه دی د دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام د محبت دعوه هم بغیر د اتباع نه قابل اعتبار نه ده حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمای من اطاع محمدا فقد اطاع الله چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړله هغه د الله تابعداري وکړه ومن عصا محمدا فقد عصى الله هغه چا چې نافرماني د محمد صلی الله علیه وسلم وکړله هغه د الله نافرماني وکړله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې پیغمبر علیه السلام فرمای چې چا زما د سنتو سره محبت وکړو هغه زما سره محبت وکړو او چا چې ما سره محبت وکړو هغه به ما سره په جنت کې یو ځای وي نو دا خبره هر چا ته دې معلوموي چې د دواړو جهانو کامیابي او عزت د الله په محبت کې دی او دا محبت موقوف دی د پیغمبر علیه السلام د سنتو په اتباع باندې څوک چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل کوي هغه به پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې وي او څوک چې په سنتو عمل نه کوي هغه د پیغمبر علیه السلام نه لرې دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دی چې به حج له لاړه روضې مبارکې ته به حاضر شو نو دا حاجیان جنګلې مبارکې ته ډېر نږدې کېږي پیغمبر علیه السلام ته ځان مخامخ کوي نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه به جنګلې مبارکې ته ډېر نه نږدې کېده بلکې رستو برجې سره به ودرېده که څوک به ولاړ و د هغه شاته به ودرېده نو یو ځلې وایي په دې زړه کې مې دا خیال راغی مفتی شفیع صاحب وایي زړه کې مې راغی چې ته خو ډېر شقي القلب یې سخت زړه والی خلک جنګلې مبارکې ته نږدې کېږي او ته رستو ورځې پیغمبر علیه السلام ته نږدېکت په لویو نعمتونو کې یو لوی نعمت دی وی دا چې مې زړه کې راغلل وی دقه وخت کې دې زړه کې مې محسوسه کړله چې د روضې مبارکې نه زما دې زړه ته اواز راغی راته یې چې محمد شفیع دا خبره دې عامو خلکو ته ورسوه چې کم کس زما په سنتو عمل کوي هغه ما ته نږدې دی اگر که زرګونه میله لرې وي او کم کس چې زما په سنتو عمل نه کوي هغه زما نه لرې دی اگر که دې جنګله کې دننه راننوته مفتی شفیع صاحب به داسې نه وي هغه به یو بنده روضې مبارکې سره ولاړو او هغه بنده په زړه کې دا رالل او د روضې مبارکې نه دې بنده ته په زړه کې دا آواز وشو ځان به یې نه یادو خو زوی مفتی محمد تقي عثماني هغه وایي ما ته مې بابا ووایي چې دا واقع ما سره خپله شوې ده ما به دا خبره اډو کړې نه وه خو د روضې مبارکې نه دلته دا آواز راغلی دی چې محمد شفیع دا خبره خلکو ته ورسوه که دا حکم د روضې مبارکې نه نه وي شوی ما به خبره پټه ساتلې وه خو ما ته حکم وشو چې دا ورسوه نو په روضه مبارکه کې دننه ورتلل
هغه د کامیابی ذریعہ نه ده د پیغمبر علیه السلام خپل سنت طریقې خپل زړه کې دننه کړه دا د کامیابي ده نو د دې وجې نه هر مسلمان له پکار دي چې اول سنت طریقې معلومې کړي او بیا په داسې عمل وکړي څنګه چې د عمل کولو حق دی نو دی به بیا د ژوند او د ایمان په خوږو پوه شي نو الله دې زموږ د پیغمبر علیه السلام اتباع نصیب کړي او سنت طریقې په کتابونو کې به ګورې غټ غټ کتابونه دي پیدا کول یې ګران دي وخت هم دومره ني دا سنت طریقې په اسانه باندې معلومولو دپاره ما په دې دارالعلوم اسلامیه چارسدې په دې ماهنامه النصیحت کې سنت طریقې به لیکلې ګلدست سنت عنوان باندې تقریبا 2.5 کاله هغه ولیکلی شي ملګرو را جمع کړلې دا کتابي شکل کې را جمع کړي دي ګلدست سنت په پښتو کې نو دا کتاب چې څوک وګوري نو د پیدایش نه تر وفات پورې ټولې سنت طریقې پکې شته په پښتو کې او ملګري کوشش کوي چې په اردو کې هم چاپ کړي اردو کې به هم انشاءالله راشي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون الله کچر تاسو محبت کوي د الله سره فاتبعوني نظما تابعداریو کې يحببكم الله الله بتاسو سره محبت کی ويغفر لكم ذنوبكم الله بتاسو تبخنو کی تاسو د گناهونو والله غفور رحیم اللہ پاک بخن کے او مہربان نے قل اطیعوا اللہ والرسول او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اطیعوا اللہ تابعداریو کے دا اللہ حکم امنے دا اللہ والرسول او دا اللہ دا رسول حکم امنے تابعداریو کے فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین پس کچر دی اعراض کی مخواری نفس بیشک اللہ محبت نکی دا کافرانو سرا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم بیشک اللہ پسندیدہ کری دی خوخ کری دی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام و آل ابراہیم و آل عمران اور دا ابراہیم علیہ السلام خاندان اور دا عمران خاندان دا عمران یو عمران خاندان کے موسیٰ علیہ السلام دی دبل عمران په خاندان کې عیسی علیہ السلام دی دوی په خپل وخت کې په تمام عالمینو باندې ډېر پسندیده کړي ذریة بعضها من بعض دی بعض اولاد د بعض دي لکه ټول د آدم علیہ السلام اولاد کړي یا ټول د نوح علیہ السلام په اولاد کړي او د ابراهیم علیہ السلام نه وروسته پیغمبران بنی اسرائیل پیغمبران دا د اسحاق علیہ السلام اولاد کړي او زمون پیغمبر علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کړي دا عام خلک د آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام اولاد کې خو یقینا دي ټول پیغمبر ذاتګان یې د دوه پیغمبرانو اولاد کې آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او بیا د دې نورو پیغمبرانو حال معلوم نه دی او پښتانه چې خپل د پښتون قوم تحقیق کوي ناوی کوشش کوي او ثابتوي دا چې پښتانه دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې دي افغانو کې نسلی تاریخ یا تذکره دا دوه کتابونه روشن خان روشن لیکلي دي هغې کې دا خپل کوشش کړی د ثابته کړی چې پښتانه دا د یعقوب علیه السلام اولاد کې بني اسرائیلو کې راځي ذریة بعضها من بعض دی بعض اولاد د بعض دي والله سمیع علیم الله پاک اوریدون کې دی او خبردار دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين